بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د وایټامین ډي په باره کې یو څو خبرې کوو. ډېر خلک چې هغوی ډېر ریګولر وایټامین ډي استعمالوي، اکثر ورته پته نه د خپل لیول، خو ډېر ریګولر یې استعمالوي. نو دا وایټامین ډي څه شی دی؟ وایټامین ډي چې دی نو دا یو وایټامین دی او دا فیټ سالوبل دی. فیټ سالوبل ویټامین دی. دا موږ ته په خوراک کې هم د مختلف څیزونو نه موږ اخیستی شو، لکه غوښه کې، داسې په مختلف فروټس کې، په مختلف سبزیانو کې، په دې کې وایټامین ډي اینه موږ ته ملاویږي. دغه شان نور ته چې څونه زموږ ایکسپوژر وي، زموږ سکن چې ایکسپوز وي ورته، نو هغې نه هم موږ ته وایټامین ډي مینلی زیاته د هغې نه ملاویږي. د دې دغه چې کله وایټامین ډي باډي ته راشي، نو د دې بیا اکټیویشن چې دی پراپر، نو دا زموږ په اینه کې او په ګردو کې پراپرلی د دې اکټیویشن کیږي. او د دې مین کار چې دی نو دا زموږ په باډي کې د کیلشیم لیول چې دی نو هغه لږ مینټین ساتي. دای میټابولیزم چې دی نو هغه په باډي کې کوي. اوس فرض که وایټامین ډي یو کس کې کمه ده، نو هغه ته به څه مسله وي؟ نو زیات دغه داسې چل کېږي چې کله وایټامین ډي کمه شي، نو زموږ دلته نه یو هارمون دی چې ته موږ پیراتایراید هارمون وایو، نو هغه ریلیز شي. چې د هغې ریلیز وي، نو هغه داسې چل کوي چې کوم د کیلشیم دی نو هغه د بونز نه روباسي او بلډ ته د هغه لیول د کیلشیم لیول، چونکې وایټامین ډي کمه ده نو دلته د کیلشیم لیول کم دی. چې کیلشیم لیول کم شي، نو د هغې د پوره کولو لپاره د پیراتایراید هارمون چې دی نو دا لږ د بونز نه چې دی د هډوکو نه د کیلشیم روباسي بلډ ته چې هغه لیول پوره کړي. نو څه چلو شي که دا داسې لږ ډېر وخت لپاره وچلیږي، نو دغه شان په ماشومانو کې ریکټس یو بیماري ده د هډوکو، چې هغې کې د هډوکي کږېږي، نو دغه پکې کېږي. داسې په لویو کې اسټیوملیشیا ده، د دې هډوکو دردونه یې پکې او هډوکي ډېر زیات کمزوري شي پکې، نو دا مسلې ورسره پیدا کېږي. اوس د دې زیات وجه چې نو هغه یو خو دا ده چې که څوک خلک په کورونو کې دننه ناست دي او نور ته چې دی نو چې هغې ایکسپوژر ډېر کمي، او دویمه خبره چې انټیک یې لو دی. لکه فرض که داسې فروټس او کم غوښه مخه یا په کم دغه چې دي ویجیټیبلز دي، سبزیانې دي، نو چې هغه هم د هغې انټیک د هغې کمي، نو هغې د وجې هم دا کمیدی شي. بعضې ټایم کې د چا چې لکه ګردو کې مسله وي یا د اینې څه مسلې، نو د هغه بیمارو د وجې هم د دې وایټامین ډي لیول کمیدی شي. نو د دې لپاره ښه خو دا ده، زه ډېر زیات ډیټیل کې نه ځم، چې کم ټیسټ دی د وایټامین ډي نو چې یو هغه وکړی شي، چې پراپر تاسو ته دا پته ولګي چې څونه لیول دی چې هغه عمره د لیول پوره کړی شي. دغه شان د دې که فرض که یو کس ټریټمنټ والی، نو چې بیا هغې ته هم صبر کوي چې لکه آیا څونه ټایم لپاره به زه دا علم، او چې هغه عمره ټایم لپاره هغه وایټامین ډي والی خو چې دوباره بیا هم ټیسټ وکړي چې هغه پوره شي، او ورسره د کیلشیم لیول هم د دې چیک کول پکار دي. دا یو څو وړې وړې خبرې وې چې هغه ما د باره کې وکړې. هسې خو دا ډېر اوږد ټاپک دی، نو ځکه زه ډېر زیات ډیټیل کې نه ځم، خو دا شارټ خبرې وې چې ما تاسو ته وکړې. ډېره مهرباني.